السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو وینئ چې دا د کوټي چمن لو لار ده. دا وخت دا کوم ریکارډینګ کیږي دا د شاله باغ سیده ورشوه سیده دغه سیمه د علاقه ده. دا د چمن څخه یو مینه د مسافر د لاین د خاصه ډک دي 22 کسان کې ناستي سربیره هم شپږ کسان پکې شنولې دي. دغه اوس انصاف دی خدای نه خواسته په دا روډ باندې رقم ډیری ناوړي پیښې رامنځته سوي دي. لہذا دا ټول صورتحال د ټولو چیک پوسټو سره تیریږي. نه یو چیک پوسټ دا پابند کوي نه چې ورور د دون خلاف ورزي ته ولیکي د څور په خاطر باندې یو انسان قیمتي انسان دی ته ځای کوي خدای نه خواسته کدا ایلاس یا اکسیډنټ وسی یعنی داغه په کور باندې غم دی یو انسان ځای کیږي. دا رنګ ځلی انتظامیه هم ویني پولیس هم ویني ټول ویني لیکن دا باوجود یعنی دا ډرایوران ته هیڅ قسم داسې هدایت نه ورکوي د ټرافیک قوانین نه ورشي چې ورور لږ د خدای په خاطر دا رقم د انسانانو سره یعنی دونګ غټ پسخن یا مذاق مکوي چې هغه ته د 200 روپو په کرای په خاطر باندې تی او چته شپږ کسان خجولې. دا اوس کوم انصاف دی؟ لږ ډیر بای چې موږ انسانیت وکړو مسلمانی وکړو او قانون لږ فزان کې عملی کو. دا قانون چې جوړ شوی دی دا زموږ د اصلاح لپاره زموږ د حفاظت لپاره جوړ شوی دی او د سرکاري ادارې چې په قیام کې راغلي دا زموږ د لپاره راغلي دي. خو لیکن افسوس دی نن د سرکاري ادارو په کارکردګي باندې چې دا ټول څه ویني خو لیکن دا باوجود د هیڅ غږ نه ورته کوي. ډیر افسوس دی لیکن ستې د ټولو کتونکو صدا خواستي چې په دې حق لبانیم خپل غږ پورته کوي او دا ویډیو چې تاسو وینئ دا ډیر زیات مخ ته د سره شریک کوي. السلام علیکم.